حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. دا سورة إبراهيم 46 نمبر آیات. د دې آیات کریمه مقصد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی تسلی ورکړي او مشرکین مکه ته دې آیات کې الله دم کې ورکړي چې ګوره محبوبا آغا مخی خلق چې ما کم تبا کړی دي آغا هر قوم د خپل پیغمبر خلاف منصوبې جوړې کړي بیا آغا د دې منصوبې چې وي د خپل پیغمبر خلاف آغا منصوبې بیا معنی استنابود کړي. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم فرعون ټول د خپل انبیاء کرام خلاف منصوبې جوړې کړې وي لیکن دا غوی منصوبې بیا معنی استنابود دغه شان مکه والو محبوب استا خلاف منصوبې جوړې کړې محبوب ما استا حفاظت کو د دې هغه منصوبې مهنی استنابود کړې ولا يحيق المكر السيء الا باهله. چې منصوبې جوړ کړي وي هغه منصوبو کې دوی په خپل را باندې شو. وقد مكروا محبوبه تدبیرونه جوړ کړي وکنا منصوبې جوړ کړي وي کنا آغا مخی امتنو کنا قوم نوح والا عاد ثمود قوم لوط قوم شعیب فرعون دی ټولو د خپل انبیاء کرام خلاف منصوبې جوړې کړې وي وعند الله مکرهم د الله فوړاندې د کنه د دې مکر د دې منصوبې د دې تدبیرونه د الله په وړاندې دي مطلب دا چې الله به دې ته د دې دغه منصوبو د دې دغه تدبیرونو چې د انبیاء کرامو خلاف دې جوړ کړي او الله دې ته دغه خپل تدبیرونو سزا ورکړه دنیا کی سزا ورکڑا آخرت کی بھی ملا ورکئی کنا ستا خلاف محبوبہ گور مکی والو ستا خلاف منصوبے جوڑ کڑے کنا محبوبہ ستا ما حفاظتو کو
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. محبوب آغا وقتات یاد کنا گور ہر ځای محبوب زتا سریم جناب رسول الله تعالی فرمائی چکل مشرکین مکہ دارو ندو کی دا ابو جہل قیادت کی راجم شکنا دا ہجرت نمخ کے او ستا خلاف منصوبے جوڑا ولی تدبیرون جوڑا والکنا ستا قوم قریشو دا ابو جہل قیادت کی کنا یو مشور دا اشوکنا چلی یثبتوک یو مشور پکی دا پیش وکنا غا اجلاس کے چدا محمد عربی ٹنگ اتڑی کنا او جیل تے واچوئی کنا شیطان دے مشورے تراغی کنا گیٹ یا اٹکاو کنا ابو جہل ویلدا سوک تا چی گیٹ ٹکائی کنا چوے قتل شیطان دا بوڑا سڑی شکل کی ولال دا ویل من انتا تسوکے شیطان ویل انا شیخ من نجد ویل زدنا نجد نراغلیم یو شیخ یما تاسو دا خیر کار کړی دا محمد عربی خلاف منصوبه جوړوي دا خو ډېر د خیر کار ده زم پدې کې شرکت کول غواړم اول مشوره دا اوشو چې محمد عربی جیل تواچوي شیطان را فاسده ویل هذا لیس بشیء دا مشوره چې دا څه شی نه ده د محمد عربی خدا سے فصیح جبه ده چې جیل کې څومره خلک کنا هغوی ته به دعوت ورکوي هغه به هم د دوی د ملګري شي کنا بیا د چې کوم خاص خلک دي هغه به را خلاص کې بله مشوره دا پیش وه چې دا اوشړی کنه جلا وطن یې کوي شیطان ویل دا مشوره هم داسې خاص مشوره نه ده د دې د یوې روپۍ هم قیمت نشته محمد عربي خو داسې فصیح بلغ انسان ده بهر به لاړ شي کنه بهر به تقریرونه کړي کنه بیانونه به کړي ټوله دنیا به ملګری شي تحریک به اوچلی کنه بیا به په تاسو باندې حمله وکړي کنه مکه بدر نه قبضه کړي کنه همدغه شان وشو سن 10 هجری کې مکه رسول الله فتح شیطان ویل دا مشوره صحیح نه ده بلا مشوره دا وچه دا ابو جهل مشوره وا لیقتلوک چه دا قتل کړی کنا شیطان ویل یو دعای خیر اکړی کنا ابو جهل پشا داس ټکواو ویل هذا رأی ویل دغه شان مشوره پکار دی ابو جهل ته ویل شاباش تا ډېره ښه مشوره پیش کړه یو دعای خیر به وکړو بس په دې مشوره باندې به عمل وي که نه
د جناب رسول الله د قتل منصوبه جوړ کړ کنا الله فرمای محبوب وقد مکروا تحقیق دستا قوم کې والو ستا د قتل منصوبه جوړ کړ کنا مکرهم د دې منصوبه کنا اتفاق فدیر آغای چه محمد عربی بقتلو ده هر یو قوم ده هر یو قبیله نبا مضبوط نوجوان منتخب کو کنا دا ټول نوجوانان با ایک دم دفعتن واحدتن محمد عربی بانی با حمله اکڑی دا محمد عربی وینبا ټول عرب کی خورشی بیا د خاندان قوم با زمون د عربونا بدل نشی اخستای کنا قصاص بنشی اخستای دیت تب مجبور شی دیت باورکو کنا وعند الله مکروهم محبوب د خدای پوڑان دی و د دی منصوبه دی اخبل منصوبه کی خدای ناکام کو محبوبا تا تمی د ہجرت حکم در کو کنا ابو بکر صدیق میں در سر مر گرے کو کنا حکم د ہجرت در کو کنا د مکی ندی ہجرت کو کنا مکی والو پا گٹو وشتے چی پا سجدہ بشوی دا اخلر بی پا اگو در تکی خو دا قتل منصوبی در تجوڑ ولی داستا خبل قوم بکنا خبل وین دیوکنا مدینی تدی ہجرت کو کنا زما فحکم سرا دا مدینی دا انصارو رکی ما واچول چه محمد عربی را روان دا استقبال اکڑی دا مدینی منوری خلق کسڑیو کخزیو کوارو کزارو پوستا استقبال تراوت لیو کنا دا مدینی منوری جنکی لگیوی محبوبتاتی تنبلو نوحل اشعار ویلستا استقبال یکو چه جناب رسول اللہ مدینی تا ورنزدی شو طول اہل مدینہ استقبال تا ولال دی انصار دا جناب رسول اللہ استقبال کے اشعار وائے چه طلع البدر علینا من ثنیت الوداع طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ومدينه والو ومن باندې د مدینه منوره د ډیرونا د څور لسم سپوږمۍ را اوخته جناب رسول الله خو کنا او چې جناب رسول الله زمون خار مدینه ته تشریف راوړ نو په مونږ باندې شکر واجب ده کنا چې جناب رسول الله مونږ تراغی کہا میں اور کہائے نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی چرت زمون خار چرت مونگ او چرت جناب رسول اللہ مونگ باندی شکر واجب دکنا طلع البدر علینا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي نحن جوار من بني نجار نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جاري
مونږ د بني نجار قبیله جنکیو د رسول الله استقبال تراوتلیو سخپل خبره ده چې مونږ د جناب رسول الله رشتہ کې رازو کنا بني نجار د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماماګان وو نحن جوار من بني نجار یا حبذا محمد من جار محبوبہ گوہرا مکی والو پگٹو وشتے استاد قتل منصوبہ جوڑ کلی اقتلو کچتا قتل کرے مدینے تدیجرتو کو مدینے والا استا استقبال اکو کنا ددی اغا منصوبہ منا کام اکڑو عند اللہ مکروہم ددی منصوبہ لوی منا کام اکڑو مخی امتنو او کستا قوم محبوبا منصوبے ڈیری لویا لویا جوڑی کڑے وے کنا لیکن بیام دمر لویا نوے چی دا غرون دخبل زائن اخوزوی رستی کڑی کنا مطلب دا چی انبیائی کرام محبوبا داستا شریعت دا انبیاء و شریعتنا دا انبیاء کرام طول دا غرونو پشان مضبوطو کنا دا غرونو نهم زیاد مضبوطو دا قومنو منصوبی لویا لویا وی لیکن انبیاء کرام یا دا اخبال مشن رست نکرو کنا دا غرونو پشان مضبوط ورطوالارو وَإِن كَانَ مَكْرُوهُمْ اللہ نود دی منصوبہ دی خلق و تدبیرنا نوکنا لتزول منه الجبال چی دغه منصوبو پا وجبان دی غرون دخبل زائن خوزید لیوائی غرون دخبل زائن لریشوی وائی کنا منصوبی لویوی لیکن انبیاء کرام دغرونو پشان مضبوط ورطوالارو چپی بور باندرالے منصوبی بور باندرالے لیکن انبیاء کرام دخبل زائنا بیزایا کولی نشوی کنا پاخبل دین شریعت باندیار پیغمبر مضبوط ولارو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم انصر إخواننا في فلسطين ويمن وشام وكشمير وفي كل مكان اللهم أنجي أساراهم ومستضعفيهم اللهم أنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللهم ذلل اليهود والنصارى ومن معهم في كل مكان اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وزلزل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين.